راځي چې څنګه د مؤمن دوه اخترونه د مسلمانانو یو وړوکی اختر دی او یو غټ اختر دی، دغه شان د فرشتو مو دوه اخترونه، یو د 15 شپه د شعبان شب برات چې ورته وایي، او یو لیلة القدر چې د رمضان په اخرې عشره کې په ناتکو شپو کې راځي، 21مه 23مه 25مه 28مه او یو کم 10مه. نو فرشتې هم وایي دې شپو ته ډېر زیات خوشحاله، هغه نوراني مخلوق د هغې اخترې دي چې هغې ملایک چې دي پاک دي، د نفس دغه ورسره نشته. نو چې د دې شپو موږ هم قدر وکړو، شب برات مبارک شپې دي، نو چې دې کې کم اعمال رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي چې هغه موږ هم ځان سره د هغې پابندي وکړو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې شپه باندې ادیرې ته تللی دی، حاضري کړې ده، آخرت یاد تازه شي. نو چې د دې موږ هم دغه شان اهتمام وکړو، هغه بټن ووهه چې موږ هم اهتمام د دې اعمالو وکړو، ځکه چې آخرت نږدې دی او د دنیا ژوند چې دی دا مختصر ژوند دی. نو چې د آخرت دپاره موږ تیاري وکړو، روز تر ورځه موږ آخرت ته نږدې کېږو. وایي دا کړی چې کله ټک ټک کوي، وایي د دې مطلب دی کټ کټ کټ، ستا د ژوند نه یو یو لحظه او یو یو ساعت چې دی هغه روان دی ختمیږي. شاعر وایي صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. پښتو کې وایي شپه د تیره په خندا ورځ د خرابه، خدای به کله یادوي خانه خرابه. نو چې موږ الله رب العزت راضي کړو او الله خوشحاله کړو، د دنیا دا ژوند دی دا تېرېدو واله دی، او دونه مبارک شپې الله رب العزت موږ ته ښودلې دي چې دې کې به ستا د راروان کال ټول فهرست به تا فرشتو ته حواله کېږي، دا بنده به په دې کال کې مړ کېږي، دا بنده به په دې پیدایش کېږي. نو چې موږ نیکو اعمالو کوشش وکړو او په دې د ګل چې کومه شپه ده او د ګل ورځ ده، د ګل په ورځ د روژې اهتمام څوک کولی شي او د ګل په شپه د عبادت چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې دی سردار دو جهان صلی الله علیه وسلم عایشې بیبي ته فرمایي چې زما کومه نوشته ده هغه حواله کېږي فرشتو ته، نو کو چرته زما د رحلت او د فوت او د موت نوشته هغې ته حواله کېږي، نو چې زما زه د روژې په حالت کې